ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حج درې قسمونه دي. د حج د ادا کولو درې طریقې دي. د هر یو قسم نومونه دي او د هر یو قسم د حج د ادا کولو طریقه هم جدا ده، حکم هم جدا دی. په دغه دریو قسمونو کې د یو قسم حج نوم دی حج تمتع. د دویم قسم نوم دی حج قران او د دریم قسم نوم دی حج افراد. حج تمتع، حج قران او حج افراد. د حج تمتع د کولو طریقه دا ده چې اول حاجي د خپل وطن نه روانېږي نو د عمرې احرام به وتړي. حرم شریف ته چې ورسېږي عمره به ادا کړي. سر به وکړو، ځان به آزاد کړي. یا چې کله د حج ورځې راشي نو په کوم بلډینګ کې چې اوسېږي په دغه بلډینګ کې به د حج احرام وتړي او یا به مینا ته، مزدلفې ته، عرفات ته به لاړ شي، واپس به راشي، حج به وکړي. او دوباره به بیا سر وخورئ. نو د دغه ځای نه چې تللی وو د عمرې احرام یې تړلی وو، عمره یې وکړه، د احرام نه ووتلو، احرام یې ختم کړ. د حج په وتلو کې دوباره بیا نوی احرام وتړلو او د حج وکړ. نو دا د عمره او د حج چې دا دواړه سره رايوځای شو نو د دې نه جوړ شو حج تمتع. دې د حج تمتع. دویم قسم نوم دی حج قران. حج قران دې ته وایي چې کله د خپل وطن نه روانېږي، نو د هغه په مینا ته، مزدلفې ته، عرفات ته به لاړ شي، واپس به راشي، حج به وکړي. او یا به مینا ته، مزدلفې ته، عرفات ته به لاړ شي، حج به وکړي.
نقيم وقتها دا حج او دا عمري دا دواب احرام يوزير الكريم او حرام تبلاش وعمره بيقول कुछ हमारे ऊपर ये हराम बना है सर बना है और हराम का अमलिया क्या बसाती ये चिकन है हज बोले राशि मुझे बोलना कि मैं तैयार है हराम तगड़े नलाग बसी हज أولياء وقصاص توافي زيارة قلوبي سفا مروان قلوبي أولا حج أولا عمرين الرجال والحرام العوض نريد منه بحج قران أو نريد اسم بحج إفراد حج إفراد دي أو داني طريقة لا تدفق الوطن حاج داشي مصيب إذا حج نيادة عمر بنيادي أولياء بلاشي حرم أشيء ورسي عمر بنيادي بس يوم طواف ضروري أو لا طواف نملي طواف قدوم بیا بده به حرام کی وسیږي به حرام د باندې ژوند وساتي د حج ورته شراري ټول دنیا د حج لپاره مینا مزدلفه عرفات تزيد بمراشي حج دي حج افراد او رسول صلاتك نريد اسم حج حج تمتع حج قران حج او هر یو اسم نوم مختلف شو طریقې مختلف او د دنیا د هر حاجی فقط د مرضی ده چې دې حج تمتع کوي که حج قران کوي او حج افراد کوي د مرضی اس بازاری بغیر نبی علیه السلام چې د فرضي حج ادا کولو لپاره د مدینې منورې نه روان شو نوي هزار صحابه ورسره فدا نوي هزار صحابه چا حج قران چا حج تمتع او چا حج افراد النبي عليه الصلاة والسلام بل حج أخبره كم كده نهار حج قران مدابي والأولي جريدي حكم مختلف دي فتقول أولى أو أفضل حج قران به بیا دویم نمبر کې اولا او افضل حج تمتع دی او بیا په آخر کې اولا او افضل حج افراد اول نمبر حج قران دویم نمبر حج تمتع او دریم نمبر حج افراد د پاکستان نه څومره حاجیان دي سره ستاسو
نو د نینانوي فیصد حاجیانو حج تمتع نو ستاسو د ټولو حج کوم حج به وي؟ حج تمتع. چې حج کې نو کم از کم دومره خو خبرې که نه چې ما دا حج و دا کم حج و او کم از کم تا ته د خپل حج نوم هغه درته یاد چې ما کوم حج کړی دی څومره دی؟ حج تمتعي. د حج تمتع د ادا کولو طریقه دا ده چې د حج په دغه سفر کې به اول حاجي د حج د عمرې احرام کړي عمره به کوي او بیا هم په دغه سفر کې به نوی احرام تړي او په نوی احرام سره به حج کوي. نو دا دواړه چې سره یو ځای شي نو دې ته ویل کېږي حج تمتع. د رمضان په میاشت کې د شعبان په میاشت کې ټول کال خلک مکې ته ځي خو څوک چې تپوس کې وکړي که نه چې چېرته روان دي نو دې څه وایي چې زه عمرې ته ځم عمره کوم او د حج په دې شپو ورځو کې چې څومره حاجیان روان دي او څوک یې تپوس دي چې چېرته روان دي څه کوي نو څه وایي حج ته او حال دا دی چې دې به اول څه کوي کوي به عمره خو څوک عمره نه یادوي حج یادوي دا ځکه چې دغه عمره د ده د دې حج یوه حصه ده دغه عمره چې دې وکړي او بیا ورپسې حج وکړي نو انا به د دې حج نه حج تمتع جوړ شي. نو په حج تمتع کې اول څه وي عمره. د عمرې څه معنا ده؟